کتونکو دا مهال په 400 کې لویه مسله هغه د سبزي منډۍ بخالي ده. د هغې نه مخکې د سبزي منډۍ منتقلي وه. ضلع انتظامیه لږې شوله، ځای یې کته، ځای یې پیدا که، خو هغه ځای متنازع دی. ولې متنازع شوی دی؟ په دې هر څه باندې به خبرې ترې کوو. کوم ځای ته چې انوسي جاري کړې ده، زه په هغه منډۍ کې موجود یم، خو هغه منډۍ کې نن سبزی والا نشته، لوی انویسټمنټ شوی دی. وکیل صاحب را سره موجود دی چې دا قانوني چارې او په دې ټول هر څه باندې نظر ساتي چې د دې منډۍ وکالت خو هم کوي. ولې چې ضلع انتظامي دا ځای ولې خوښ کړی دی؟ نو دا ټول سوالونه به موږ مخې ته ږدو. دغې خلکو چې کوم سوالونه دي هغه به په دغه وکیل صاحب وړاندې ږدو. وکیل صاحب د ټولو مخکې خو زموږ کتونکو سره خپله پیژنګلو وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما مزمل شاه نوم دی او د کلیم خان د طرف نه چې دی نو د دې منډۍ د کیس پوره پیروي وکالت ما په خپله باندې کړی دی او په ډسټرکټ کورټ 400 کې وکالت کوم. وکیل صاحب پوښتنه وکړو، دا خلکو اعتراض دی چې په دې کې ټرک نه راتاویږي، واړه واړه دوکانونه یې ورکړي دي، ډرین یې نشته دی، نو موږ څنګه د هغه منډۍ ته لاړ شو؟ نو زه به راته ده ووایم الف خان بی دا اعتراض خو د هغې غلط ځکه دی چې کله ګورمنټ یو دونه غټ پروجیکټ کله اپروف کوي نو هغې دا ټول څیزونه په خپل دغه کې اخلي او د دې دپاره هغې چې کله تا ته انوسي جاري کوي یا اګریمنټ تا سره کوي نو د هغې نه مخکې هغې د دې یو سروې کوي. د دې پروپر سروې شوې ده. د دې ډرین چې دی دا 3 طرف ته دی. یو دې طرف ته دی، دا کم بایپاس چې تللی دی داسې پړانګو طرف ته، دې ته هم ډرین دی، دا اسمت آباد طرف ته چې کم دی دې ته هم د دې یو ډرین دی او یو د دې په بیک سایډ باندې ډرین راغلی. نو دا اعتراض خو د هغې بالکل څه جواز نه جوړېږي چې یاره د دې ډرین نشته. ټرک پکې وینه راتاویږي، وړوکې شانزۍ د غټې غټې ټریلې راځي. الب خان بی تاسو ولاړ یې په خپله باندې کتې شئ. د ټرک زما په خیال چې ټوټل باډي چې دی نو پلنوالی د هغې 2 نه 2 فوټو پورې وي، ټیک شوه، او اوږدوالی دغه 15-20 فوټ پورې وي یا 22 فوټ پورې وي. نو زما په خیال خو دې کې ټریل هم راتاویږي، ټرک نه بلکې راننوتو کې هم چې دی نو 2-3 ګاډي په یو ځای باندې دې ته انټر کیدیم شي او راتاویدیم شي پکې. ول وکیل صاحب دی وایي که نه واړه واړه دوکانونه نو د منډۍ سره خو ډېر لوی مال وي. موږ په هغه زړه سبزي منډۍ کې کته نو لاندې ولې ګودامونه هم جوړ کړو، یو ډېر غټ هغه اړتي به چې کوم دی کار کوو وي دا او ما ته هم ښکاري چې واړه واړه دوکانونه دي. اصل کې خبره داره دا کم دوکانونه چې تاسو وینئ که نه نو دا د دې د آفیسز دپاره موږ جوړ کړي دي. باقي یو سړی راځي نو هغه به ځان له مخې ته دا لکه د کریاني دوکان خو نه دی که نه چې ته به دې کې سودا دننه ږدې. سبزي خو خلک یا فروټ چې کوم دي هغه د دوکان نه بهر ږدي، دننه د دې دفتر دپاره دي له موږ ځای جوړ کړی. باقي پاس دې ته پوره دغه پورې تلی شي پې ځان له دې پې ځای جوړ کړي بالکل. او دویمه به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دا موجوده منډۍ چې کومه دا څونه کې موږ دا کنسټرکشن کړی دی نو دا تقریبا 7 جریبه باندې شوی دی. باقي تاسو که په کیمره باندې راغشتل غواړئ نو هغه کمیټې دغه سکوله پورې تاسو تلی شئ دا تقریبا 21 جریبه ځمکه ده. دا ټوله دې ته پرته ده که یو سړی وي چې یاره زه دې دوکان کې زما کار نه کېږي یا نیم خوشحاله زموږ هغه ته اجازت ترې راضي دي او ځان لري د خپلې مرضۍ د خپلې خوښې دوکان جوړ کړي چې څونه کولوالي وي، څونه اوچتوالي وي، څونه پلنوالي وي، دغه چاته نشته، ریسټرکشن په چا باندې نشته. داسې قانوني څومره منډۍ پکار یې خو چې 30 جریب دی خو څومره دی ډېره غټه ایریا ده ښه کولو پکې هر څه ځینې پکې جوړ کړي. یاره قانوني خو دا چې کومه ده په لاس کې چې کومه ده نو دا د 16 کنال پورې ده او موجوده چې زمونږ دا کوم آبادي مونږ کړې دا کنسټرکشن هم کړې دا په 28 کنال باندې کړې تقریبا آلموست په ډبل باندې هم کړې دی او نور هم مونږ سره خالي ځای پروت دی. څه داسې خبره طرف هغې کې نشته چې ګنې مونږ سره یا ځای نشته یا نه ورکو. زمونږ ټولو ملګرو ته خواست دی چې راځي کوي چې یو سړی وایي چې زما په دې دوکان کې کار نه کېږي ځان له کنسټرکشن کې کني موږ بولو. بل وکیل صاحب لکه ضلع انتظامي انوسي جاري کوله نو په کار چې لاولې خو خلک په اعتماد کې غستو بیا چې دا کم ځای کې دا منډۍ ده نو دلته کې دا و چې قبرستان هم دی، لار هم ده، مخې ته هم تېرېږي، حادثات هم راځي. ډېر ښکلی سوال دی وکړو. ضلع انتظامیه کله په 2013 کې چې د لوکل ګورنمنټ ایکټ پاس کېده نو په هغې کې دا و چې څونه فروټ منډیز یا سبزي منډۍ چې کومې دي نو دا تاسو د کوم ځای کې چې شهري علاقې دي، کوم ځای کې رش روش جوړېږي، خاریه ده، دننه دا د هغې نه بار کې
او یو داسې ځای ته یوسئ چې هلته رش روش نه جوړیږي. ټیک شوه. د هغې نه بعد د پیښور سیکټریټ نه دې ته بار بار به لیټرز ایشو کېدل چې دا سبزي منډی تاسو به د دې ځای نه اوچته کړئ. په 2017 کې د دې لومبنۍ اډورټایزمنټ راغی، هغې ته چا هم اپلای ونه کړه. بیا د هغې نه بعد بل اډورټایزمنټ راغی. په درېیم اډورټایزمنټ چې کله راغی نو هغې ته کلیم خان هم اپلای وکړه، ورسره 2 نور کسانو چې هغې هم اپلای وکړه، لکه دغه یې ورکړه چې بی موږ سره هم ځای شته. کله چې کمیټې والا رالل او سایټس یې کتل نو د هغې دا سایټ خوښ شو. خو دې کې زه یو ستاسو نالج کې دا اضافه کول غواړم چې په دغې دوران کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم دی نو د خپل طرف نه دغه ځمکه په هغې پروپوزل کې ایښودې وه. هغه په هغه وخت کې چې کوم موجوده ډي سي و نو هغه دا ووي چې بی دا خو د انډسټري ځمکه ده، دا خو بالکل ترې نه بار کې، په دې خو کیدی نه شي. لکه د دې خو مالک بل دی، اول به ته د مالک نه تپوس کوې، بل هغې کې دا د قانوني دغه هغې کې دا دی چې یو ځمکه د کوم پرپز دپاره اکوایر شي نو هولي سولي به هغه د هغې پرپز دپاره یوز کیږي. ګورمنټ هم د هغې پرپز نشي بدلولی. بیا دویمه خبره دا ده که چېرې د هغې هغه پرپز نه پوره کیږي نو هغه به ته په مارکیټ ریټ باندې، په ټیبل ریټ باندې به هغه چې د چا نه تا اکوایر کړی به ته هغه ته واپس کې. نو دا خو په هغه وخت کې چې دی د هغې 400 کم ډي سي نو دا ځمکې د هغې نه بار کړې وه، او چونکې دا یو فیزیبل ځای نو ان او سی دې ته میلو شو. دې کې پلس پوینټ دا دی چې یو خو دې ته د غریب آباد روډ نه لکه غني خان روډ نه هم اکسس دی، نوشیره روډ نه هم اکسس دی، 400 مین تحصیل نه هم اکسس دی، او د پلانګو نه هم اکسس دی. په پوره 400 کې ته ماته داسې یو ځای وښایه، یو داسې سپاټ راته وښایه چې هغې ته د 4 واړو سایډو نه اکسس وي. نو دا سوال خو د هغې بالکل وکیل صاحب لکه شاته دا کورونه دي که نه، دې خوا به دا روډ هم بند دي، دې خوا دا چې په سبزي منډۍ کې خو ډېر زیات رشي. خو بل تاسو ډېر تفصیلي خبره وکړله، هغوی دا یو خبره تور هم لګوي چې کلیم خان چې کوم دی هغه پیسې خورې کړي دي، پیسې یې چال کړي دي، او په کوم ورځ چې اډورټایزمنټ راغی نو په هغه ورځ تاسو ټول اخبارونه اخیستي وو. یاره دا خو داسې کار دی، د سوشل میډیا دور دی، او دا سوال خو د هغې بالکل بېجا ځکه دی چې کلیم خان عجز سره خو سو وایم که دونه پیسې وي چې هغه ډي سي له ورکړي او یا اے سي له ورکړي. دغه دا خو هغې له پکار دی که یو سړی وایي چې یاره ما د پلاني له د پلاني زما خلاف پیسې ورکړي دي، نو اخو بیا پکار دی چې ثبوت راوړي که نه. لکه ته په یو دونه د ډسټرکټ په یو دونه غټ افسر باندې ته دا الزام لګی چې دې پیسې خوري، چې هغه لکه دا ټول ډسټرکټ چلی، او ته په هغه باندې دا تور لګی چې یاره د پلاني نه پیسې اخیستي او د ډنګري نه پیسې اخیستي، نو بیا پکار دا دی چې تا سره د هغې ثبوت هم وي. نو چې ثبوت تا سره نشته او ته چغې وایې چې یاره د پیسې ورکړي او د پیسې ورکړي، نو دا خو هسې هغه ذاتیات غوندې دي. وکیل صاحب لکه قانوني چارې که نه زی شهري زمام سوال دی چې دونه لوی لوی بلډنګ په دغه منډۍ کې ولګېدل، انتظامیه چپ ته، او نن انتظامیه راځي پایار هم کوي، پولیس هم ورته مخې ته ودرئ، نو هسې د دومره بېحسي پکې نه ده ښودلی شوې چې یو ځای غیر قانوني دی نو بیا موقع ولې ورکوي؟ اصل کې خبره دا ده، دا دې هم ښکلی سوال وکړو. خبره په دې کې دا ده چې دی دغه ځای ته کله لاړل په دې باندې آلریډي د انډسټریز والا یو کیس روان هم و، عدالت کې هغه هم کیدی شي د هفته نیمه کې د هغې هم فیصله راشي، د ټولو خلکو ته به ښکاره شي چې څه فیصله پکې راله. خو دی د تلو سره سټی راغشتې را عدالت نه، نو چونکې د عدالتي سټی دوران کې بیا د انتظامي هم لاسونه وتړلی شي، که لکه هغه څه کول غواړي نو بیا نشي کولی، ځکه چې بیا په کنټمپټ کې پې خلک ځي چې بی تا خو ما له دا سټی راکړی ده، دې ما د دې کار نه روکاوی، یا مې روزګار ته نه پرېږدي، یا پلانې کار دی یا ډنګرې کار دی، نو په دغې وجه د دې سټی په وجه باندې دا دونه کنسټرکشن او بلډنګز په دې کې ودرېدلي دي. وکیل صاحب وکالت په خپل ځای، صحافت په خپل ځای، شهري څلور نیم کاله شو دا متنازع لانجه روانه ده، نه ټیمو ته ټیکس ځي، دلته کې انتظامیه چې کومه ده نو کرۍ دا ریټ خو جاري کوي، خو عملداري پې نشته دی، نو لکه دې ته څنګه تاسو ګورئ؟ سوال دی ریپیټ کړه. لکه عملداري نشته جي د ځلي انتظامیه ده جي د سبزی ریټ دغه کوي، نو هلته هغه هم غیر قانوني ده، دلته کې څه په نظر نه راځي، نو عام ولس ته چې کوم دی نو آیا دې فواید روان دي؟ یاره زه به راته دا ووایم چې ریټ خو چې کوم دی نو هغې خو یو خپل مکای نظم دی، هغه ریټ چې جاري کېږي هغه خو په هغې باندې کېږي، باقي تا را ټیکسس خبره وکړه
نو حکومت پم چې یو ځای لکه هغې ورکړی نه دی نو هغې کې خو د هغې توک بیا نه جوړېږي چې ټیکس هلته لاړ شي او د هغې نه ټیکس واخلي. اوس دغه ځان له یو خبره چې د هغې ما ته هم نقصان دی او تا ته هم نقصان ځکه دی چې دا کمې پیسې د ټیکس کلیکټ کېږي نو دا خو زما ستا په ویلفیر باندې لګي. نو دا څونه نقصان چې وشو نو دا د ټي ایم ای نه دی، دا د 400 د ټي ایم ای نقصان نه دی شوی، دا د غونډې 400 شوی دی. هسې قانوني چارې څه وږي دې وخت کې مځي مخې ته چې کومې ګاډۍ ولاړې د هغوی نه ټیکس اخلي ضلعي انتظامیه. د هغې باره کې ما ته څه علم نشته چې آیا دا ټیکس چې یو ځای غیر قانوني دا ټیکس کم کلیکټ کېږي چې آیا دا ضلعي انتظامیه اخلي او که دا بل څوک اخلي، د دغې ما ته څه علم نشته. ښه دلته جدي لوی انویسټمنټ شوی دی که نه ضلعي انتظامي په وینا باندې د هغوی په ایما باندې چې دا ځای دغه شوی دی ان او سی جاري کړې ده. اوس خو په دې ضلع کې 2 ان او سی دغه کېږي. دې نه مخکې الیامین ګنډاپور یو خبره کړې وه چې یاره سبزي منډی چرته دي نو هلته دې جي وي چې غټې ایریا وي. نو کم رولز یا قانون چې کم دی نو په هغې کې د رولز مطابق په ځي هغې لکه داسې یو سړی نشي کولی چې زه د سرکار په کورسۍ کېناستم او زما اختیار دی چې زه څه کوم زه به هغه کوم. ما ته به هم مخې ته یو کتاب پروت وي، زه هغه کتاب نه وتی نه شم. اوس په هغه کتاب کې که دا وي چې یاره ته 2 نوسي ورکه 3 ورکه 4 ورکه نو ورکولی شي، خو که چرې هغې کې په تا باندې یو بار لګولي وي چې د دې پورې ستا اختیار د دې نه ته بار نشي وتی، نو زما خیال دا دی چې لکه قانون کې داسې څه ګنجایش نشته یو سپیسیفیک ایریا دا چې د هغې دننه 2 انوسي دوی نشي جاري کولی. هسې خلک به څه ویجي دا مسله چې د شیخري مونږ خلکو لکه هغه خلک هم ځوړند دي. حال دا دی زه به ستاسو په وساطت سره دې خلکو ته ویم لکه زه پکې تقریبا د نیمو نه زیات خلک پکې مونږ هم د دې 400 یو زمونږ کلیوال دي، ګاونډیان هم دي، رشته دار هم دي، خو دا به راته ووایم چې هغه لیک آف نالج دی، ناپوهه دي، نه پوهېدل په دې څیز باندې چې بس هغه پښتو هغه دغه دی غیرت یا دغه کې راغلل وی چې یاره دلته ځو دلته نه ځو که نه انا او زد کې راغلل کني په کار دا وه چې تاله خو ځای په کار دی، ځای درله په کار دی، تاله حکومت یو ځای درکړو نو په کار تاله دا دی چې ته هغه ځای ته لاړ شي چې کوم حکومت انوسي ورکړی د حکومت اپروفډ ځای دی، په کار دا دی چې هغه ځای ته لاړ شي. اوس که یو سړي د خپل ضد او انا د خاطره یو غلط ځای ته تللی دی نو د هغې خو نه زه ذمهوار یم، نه تاسو ذمهوار یو، نه د اډمنسټریشن ذمهوار دی. انوسي ورکړي او بیا ته عملداري پرې نشي کولی نو دا کمزوري خو شته که نه. نو اخو ما تاسو ته وویې که نه چې هغې کې د ډسټرکټ اډمنسټریشن کمزوري نشته، ځکه نشته چې دی د عدالت نه سټی راغشتې وه او سټی باوجود چې دی نو بیا لاس پې د سرکار وتړلی شي، افسر دی او کار څه دی د هغه لاس پې وتړلی شي ځکه هغه انټرفیرنس هلته نشي کولی. ډېره زیاته شوه. او بل ما بنده اډ کومه چې دا کوم وروڼه زمونږ هلته دي، زمونږ د دې کلي علاقې خلک دي په دغه ځای کې، نو هغه پیسې خو بس زه لاړې یا به میلو شي یا به میلو نشي، خو زه بیا هم دې ته لکه دا زما یو درخواست دی، یو ریکویسټ دی چې د سرکار د طرف نه دا ځای تاسو ته دغه شوی دی چې بای سرکاري منډی به دا وي، ټیک شوه. نو دې خلکو له پکار دی چې نور لکه مزید خپل هغه ټینشن هم ختم کړي او هغه روزګار کېږي او نه کېږي او بند شو وزاد شو پلانې او ډنګرې که نه نو د دغې څیزونو نه روزي لکه قانوني دا خبره ده او را دي شي دلته بایي لکه زه د کلیم خان زه ذمهوار یم او زما له طرف نه ورته دا دغه چې کوم هغه انیشل میاشت نیمه د دې پیریډ دی هغه شفټنګ او ځان له ځای جوړوي او پلاني او ډنګرې زه ورته وایم چې د دغې به ته موږ کارۍ هم نه اخلو، داسې به هم چا سره نه زیاتې هم چا سره نه کوو چې بای دا دوکان دی او ته به ما له خامخا 15 لکه اډوانس راکې نو زه به تا دلته پرېږدم، دغه هم نشته. اډوانس چې کوم د دې ملک قانون دی د هغې مطابق به ځو، په جایز به د پښتو په لاره به که یو سړي سره غونډې ني په کشتونو کې دی راکړي، په کرایه کې دی راکړي، بل دا پابندي هم نشته چې بای دا کومو خلکو کیس کړی دی یا هغه سرکرده کسان دي شهروم شو، ما له خوا ډېرو نومونه هم نه راځي، دغه 8-9 کسان به راتلل، دا پابندي هم نشته چې لکه دی نه پرېږدو پلانې چل دی ډنګرې چل دی، دغې ټولو مشرانو ته موږ دلته هرکلی وایو، راضي دي پر ورولۍ دی راضي چې څنګه وایي د پښتو چې څه طور طریقې په هغې به ورسره کینو، عزت به ورله ورکو، ځای به په وړونو کې به ورله ځای ورکو. مړه منډی سي وکیل صاحب ښکلې خبره مو کړه خو چې دا لږه مخکې شوي وه نه به اوس خو 45 کسانو دا اف آی آر مو شو، یاره دا اف آی آر به هم ختم شي، دا هر یو څیز به ختم شي، خو ته لکه اوس ګوره
که ته د حکومت سره ټسه للې نو حکومت سره خو ټسل نه اخیستې کېږي. هغه ویل څه کلیم خان کوي نه کوي کلیم خان دې ماته ثابته کړي چې کلیم خان تاڼې ته تلي د چا نوم یې ورکړي څوک یې ورته یاد کړي یو کس دې راته یاد کړي چې بی دا پلانې زره تر هغه په ځای کلمه تېروم چې کلیم خان په دې څیزونو کې اډو کار نه دی ساتلی خو نه دي پکار دا غریب خلک دي زموږ وروڼه بیګان دي د غم خادي خلک هم دي نو دوی له نه دي پکار چې د حکومت سره ټسل والي مزید به دا څیز نورم خطرناک طرف ته ځي. حتی تاسو دا وایي چې دا بای جرب دی و جربه پکې دې وخت کې مختص دی او زیات دغه کېږي نو بیا وبایسي. ما خو تاسو ته ووایي که چېرې یو سړی وایي چې بی دا دوکان زما دپاره کم دی ما خو تاسو ته ووایي چې دا دوکان موږ د هغه د دفتر دپاره جوړ کړی دا بار میدان چې کوم تاسو وینئ د دې سوداګانې د میدانونو کې پرتې وي دې به ځان له دلته هغه خپل شیټ جوړوي چې د هر څو روچه جوړوي هغې سره زموږ څه کار نشته موږ به ځای ورکوو دوکان ورکوو یو سړي له او راضي دي جوړی دی که یو سړی وایي چې بی دا دوکان په ما وړوکی دی نو ما خو تاسو ته وایي دا د هغې سړکه پورې تللی دی دا 22 جرب ځمکه ده راضي دي ځان له د خپل دوکان جوړ کړي. ډېره مننه.